السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دویمه روژه موسم لږ ګرم دی خو ماشاءالله هوا پکې لګي نو دومره تکلیف نشته دی چې څومره خلکو ته مخکې تکلیف و هغه تکلیف اوس نشته دی. هوا پکې لګي نو ډېره ښکلې روژه ده. ستاسو په دې روډ دومره الزامونه ولګي اوس راپورنښتې ربایي وي دا ویښته چې دي وي دې ته وخوړئ. د معده مخکې د کمې غاړې شهزاده وم خو د ګورو کټ کوو یې راځئ چې زوری خانې ته وایه دا مخکې زه داسې بادام شهزاده وم اورې ځه انشاءالله صرف د زنانو رش ډېر دی. شیخه خیر علي د زنانو رش ډېر در مدرسونه ځي راځي نارینه خو خیر خیریت دی. ماشاءالله تاسو کتلی شئ بیا ډېره ښکلې وریه شوې در الله تعالی په موږ باندې رحم. غوسه شوی یم بیخي غوسه شوی یم ګوره 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 هر څه دله کټ کوم اوس ښه ځان نه لیونی جوړم. استاد ډېر ټایم واخیستی په ویښتو باندې نه کار یې خو ښکلې وکړو خو دغه جمعې ورځ دا زمونځ لمونځ به وکړو لامبلو ټایم هم نشته د کپړو بدلول هم ځکه پوره 1 بجه ده نو ځو لمونځ له بیا به میلاویږو انشاءالله. لمونځ هم وکړو ویښته هم کټ کړله او رالو کور ته کپړې به بدلې کړو دا ویښته به ووینځو او بیا به ځو بار. والله ډېر ښکلې نرۍ نرۍ باران دی او یو ملګري راپسې میسج وکړو زمغه خواله الله دې قدر وکړي د یو شپږو کونډو زنانو ډېټه مې ورله ورکړې وه د هغوی سره همزن پیکیجونه را روان دي نو راځئ هلته به میلاویږو انشاءالله. دا د ډاګۍ روډ دی لکه مزه یې شته دې اوبو ته وګورئ موټر سایکل پکې نشي تللی نو څه به کوې. بھائی نو بس باران دی دا د مال دی وګوره نو چې کوم ملګري د دې کونډو دپاره پیکیجونه کم راکړي لاس په لاس ټول میلاو شو حالات ته مې وګوره نو الله دې ستا قدر وکړي الله دې خوشحاله کړه ډېره ډېره مهرباني او احمد ماشوم را سره ناست دی مې هم ټول خوش کو نو الله دې یو پیره بیا عزتمن کا چې تا زمونږ د کلي د خلکو دومره خیال وساته ډېره ډېره مهرباني. مالګه بھائی صاحب داسې ساړه دي چې ساته ویلی نه شم خو داسې کار به وکړو که نه چې بای بای. ماشاءالله دویمه روژه ده او دومره ښکلې موسم دی باران دی تاسو کتی شئ. هسې ګوره د دې ګجران هم ډېر سخت ژوند دی یاره دې جړۍ ته اوس وګوره او د دې کار ته وګوره روژې ته وګوره په یوه په بله باندې منډې کړلې دي او روه که نه د هغه ځای نه دغه راته ډېر ګران کار دی وی شي که نه دا پکې د پښتنو ځان له چترۍ ده ښه ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. په دې ملا مې یو 2 څاڅکي وشو انشاءالله نو مازدیګر دی او ځو کور ته او لمونځ به ورته وکړو اذان شروع دی او بیا به پکوړې وکړو. سبا د مرغو شي او سبا د چرګانو شي.
ماحول ډېر تیز باران دی خو مور راته وایي چې مرغۍ وږي دي او پکار دی چې څه ورته واچوې نو بس دا روټۍ مې ورله راخېجولې دي حالت خراب دي مونځ ورته په کور کې کوم مونځ شو پکوړو له راځئ مالګې ګولې ګولې خالی دی بهترین اعلی درجې کا موسم او پکوړې مې ښه ښکلې پخې کړې د الوګانو او نور واړه واړه کلیپونه به سره شیر کوم انشاءالله د روژه ماتي نو بیا تیاره کېږي او مونځ له به ځو ډایرکټ انشاءالله په نیکسټ بلاګ کې به ملاویږو د لوی الله په امان سموسا چاټ